ګران اوریدونکو سلام او ورځ مو په خیر. نن یو ډېره دلچسپه قصه په بل عبارت قصه خو نه ده، واقعیت دی درته بیانوم چې تاسو باید دوه وره حد اقل ولولئ او ځان پرې پوه کړئ. دا قصه د عبدالله بن سعد بن ابي سرح ده. دغه عبدالله بن سعد بن ابي سرح د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره مدینې ته راغی او دی یو د 42 کاتبانو د قرآن څخه خلک وایي چې دی اول کاتب و. دغه عبدالله ابن سرح ډېر هوښیار، ادیب، لیکونکی او بعض خلک وایي شاعر هم و. نو د موږ خواږه پیغمبر خو وینئ چې په 22 کالو کې د هغه وخت نه چې جبرائیل علیه السلام دی د حرا په غره کې د ستوني ونیوه چې ورته ویل چې اقرأ باسم ربک الذی خلق، ووایه په نامه د خدای باندې چې انسان یې پیدا کړی دی. او 3 وارې د ستوني ونیوه او بالاخره یې دا په زور پرې زده کړل. د هغه وخت نه بیا تر مرګه پورې دا ادعا درلوده چې دته یو ملایک رادرومي چې هغه جبرائیل و او دته وحی راوړي او دغه وحی بیا د یو د دغو کاتبانو ته ویله، هغو به دا لیکله. نو دا عبدالله ابن سرح ته چې به وحی وویله، چون دا ډېر ښه ادیب و، ده به چې د لغاتو او جملو ته کتل غلطي به پکې وه، یا به نه سره جوړېدې، یا به دا جمله اصلا غلطه وه. نو بیا به ده د موږ خواږه نبي ته پیشنهاد وکړو چې که چیرې په دو جمله کې مثلا د عزیز الحکیم په ځای باندې علیم الحکیم شي، یا د خبیر په ځای باندې بصیر شي، او یا داسې شي یا هغسې شي، یا د تیر بیر شي، هغه بیا جمله سمې. هغو ته چې به ور وښودل، هغو به اکثرا موافقت درلودي، ورته ویل به چې صحیح ده دغسې کړه. دغه د موږ د خواږه نبي موافقت دغه عبدالله شکیک و، ځکه چې هغه خو ډېر صادق مؤمن و او ویلي چې خدای تعالی خو اصلا غلطي نشي کولی، غلطي نه کوي، ځکه هغه حاکم و عالم دی. نو دی او بل د پیغمبر ولې ماته اجازه راکوي چې زه دغه جملې اصلاح کړم، یا یې صحیح یا یې غلطې، نو زه څوک یم چې د خدای تعالی کلام اصلاح کوم. نو شکمن غوندې شو سره له هغو هم خپله وفاداري د موږ خواږه نبي ته ښکاره کوله، څه نه ویل، خو دا جملې تیرې بیرې کولې، وینې سمیع العلیم و علیم الحکیم و دا نورې خبرې، یعنې قرآن یې اصلاح کوه، د خدای کلام یې اصلاح کوه. نو دا شک یې همیشه ډېرېدلو، کمېدلو نه. نو خیر د هغه کې کله چې دا سورت مؤمنون کې 14 آیت راغی، نو حضرت محمد د موږ خواږه نبي عبدالله ابن سرح ته ویل چې جبرائیل راغلی و، آیه یې راوړې ده، دا آیه دا رقم ده
چې ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ته دغه ځای پورې وارې درته وایم چې تاسو سر پې خلاص شي. نو دغه آیه په دغو ډول ته دغو ځای پورې جبرائیل ورته راوړي، یعنی وحی پې شوې ده. د دې معنا دا ده چې بیا مو هغه څاڅکي یعنی نطفې ته د برغنډ بڼه ورکړه، بیا مو برغنډ د غوښې بوټۍ وګرځوله، بیا مو بوټۍ نه هډوکي جوړ کړل، بیا مو هډوکو ته غوښه ور واغوستله، بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړ. نو دا د دغو وحی شوې آیې پښتو معنا ده. خو اوس بیرته ځم د آیې آخر ځای ته، کله چې دغه عربي وحی د موږ خواږه نبي عبدالله ابن سرح ته ولوستله، ویله چې دا باید نوشته کړي. نو د ده ته خوله راووتل، د دغو عبدالله ابن سرح ته خوله راووتل د ډېر تعجب نه چې څومره حکمت خدای لري، چې فتبارک الله احسن الخالقین، چې الله ډېر زیات هغه دی برکتناک دی او تر ټولو پیدا کوونکو ښه پیدا کوونکی دی. دا یې ته خوله راوتل. دا چې ته خوله راوتل دا ډېره ښایسته جمله ده، ډېره ګلالۍ جمله ده. حضرت محمد ورته ویلي چې دا په وحی کې هم راغلی ورسره نوشته یې کړه. دلته چې دا خبرې وکړه عبدالله ته، نو عبدالله خو پوهېدا چې دی د ته خوله راووته، د ده جمله وه، د ده جمله ده، دا خو په هېڅ صورت نشي کېدی چې په وحی کې وي. نو اوس دغه فتبارک الله احسن الخالقین دغه د عبدالله ابن سرح جمله په 14 آیه کې اوس یې په آخر کې شته ده، اوس د آیې جز ګرځېدلی. نو دلته بیخي متیقنه شو چې دا وحی نشي کېدلی، په هېڅ صورت نشي کېدلی. نو دا نور هم دغسې د ځانه جوړه شوې جملې دي چې د هرې خوا چې رادرومي، لکن نه جبرائیل شته، نه وحی شته، نه دا د الله کلام دی، دا رقم نه کي. خو خیر دا پیښه چې وشوله، اوس نو عبدالله ابن سرح موقع ته ګوري چې هغه شي چې د تېښتې لار برابره کړي. نور خو یې عقیده نشته، مرتد شو، په اسلام عقیده نوره نه لري. نو یوه ورځ باندې دا هډوکي مډوکي پاڼې رختونه او د پوستونه چې دا آیتونه به یې نوشته کول، دا یې ټول ملته پرېښول، په ځای باندې وغورځول، دا یې بېرته ولاړ او وتښتېد مکې ته. مکې ته چې ولاړ خلکو ته یې قصه وکړه چې ورونو، نو دا خو د قرآن کاتب و، داسې نه و چې ځان نه لګیا و. هغو ته یې قصه وکړه چې داسې معامله ده، نه وحی شته، نه جبرائیل رادرومي، نه دغه چې په قرآن کې دي دا د الله کلام دی، دا محمد په خپله یې ځانه جوړوي او دی پیغمبر هم نه دی. خو په دغو آیه کې دغه جمله د ما جمله ده. که چیرې دی وایي چې جبرائیل راغلی او ما یې وحی راوړی، نو په ما یې هم راوړی، دا خو ما جمله ده، زه خپله مې وویله. او که نه نو د ده جملې هم داسې دي، خو قرآن د ټول قرآن جملې ما اصلاح کولې، بیا مې درته ور وښودلې چې دا صحیح دي که غلطې دي. وی په اکثر ځایو کې به چې صحیح دي. نو په قصه هم کړې ده، په یو تاریخي کتاب کې ما لیدلې ده چې هغه دي چې یوه ورځ یې راته وویل چې هغه دي چې پلانه شی او پلانه شی نوشته کړه. وی ما ورته وویلې چې هغه ښه پرې ونه پوهېده، یا به اورېدلې نه وي، یا به په خبر ښه نه وي پوه شوی. بیا یې پوښتنه نه کړې چې څه شی؟ ویل خو یو شی نوشته که نو، یعنې څه سر پرې خوږوي، خو نوشته یې که.
نو دا چې هم ویلي دي خو دوخه نورم هغه اعتبار کم شوی دی دا قصه هم کړې ده او دغه ټولې قصې په هغه کې په معتبرو تفسیرونو کې تفسیر د بیضاوي د سیره عراقي د هغه طبري په تاریخ کې د قرآن په تاریخ کې معذرت غواړم په دې ټولو کتابو کې دا خبرې راغلي دي او د ټول خلک پې خبر دي او پې پوهېږي نو خیر په اتم کال د هجرت کې وینې زموږ خواږه نبي مکه فتح کړله په دې کې هم وینې دغو حدیبیې د قرارداد مراعات یې ونه کړو په هغو کې نوشته و چې 10 کاله به قریش و محمد یو په بل باندې تعرض نه کړي جنګ به نه کړي هغه په 4م کال د هجرت کې دغه د حدیبیې قانون نوشته شوی و لکن زموږ خواږه نبي ته دا وعده دا په داد یې نه خوړل ما خو مخکې درته ویلي وو چې کله د یوه کار ته ملا وتړله بیا یې نه آیات ته کتل نه یې خپلو حدیثو ته کتل نه یې د قرآن هغه ته لارښودنې ته کتل هیڅ شي ته یې قدر نه ورکوه باید خپل کار یې کړی بیا به یو لار ورته جوړه کړله نو په 8م کال د هجرت باندې چې مکه یې فتح کړه بیا یې هلته فرمان ورکړ چې تاسو به عمومي قتل نه کوئ ټول به نه وژنئ خو ټول یې خپل خلک وو لاکن 10 نفر لیست یې ورته ورکړو د خپلو قاتلانو ته چې دغه کسان چې د کعبې وینې په هغه کې په مسجد الحرام دننه کې خو قتل ممنوع و او بیا خصوصا په کعبه کې هغه خو هلته بلکل ممنوع و نو ده ورته ویل چې دغه 10 کسان چې زه لیست درکوم دا چې د کعبې په پردو راځړېږي او د کعبې د دروازې په حلقه کې یې ځان ځړولی وي یا به نه پرېږدي چې د هغو جملې نه اول یې اکرمه بن ابي جهل دوهم وهبار بن الاسود دریم دغه عبدالله بن سعد بن ابي سرح و چې دا کاتب د قرآن و مرتد شو ولاړ او ویل چې نه وحی شته نه قرآن د الله کتاب دی نه محمد پیغمبر دی هیڅ شی ولا کوي څلورم یې مقیس بن سبابل لیسی و پنځم هویرس بن نقیس نومېده شپږم عبدالله بن حلال بن خطل الادرمي اووم هند دا یوه ښځه وه بنت عتبه اتم ساره مولات عمرو بن هشام او نهم فرتنا لسم قریبه د دوی آخرې دوی غلامانې وې چې ښه آواز یې درلوده په آواز کې کوم وخت په موږ پخوا نبي پسې بد ویلو نو دا یې بیا اعدام کې او هغه اصلي جنګیان چې ابو سفیان و څوک هغه یې ټول هغو ته حتی انعام نه ورکړل ابو سفیان ته یې 100 خان ور وبخښل چا ته یې څه شی وکړل خو خیر هغه بیا بله قصه ده نو دا قصه د اسلام په ټولو کتابو کې راغلې ده او ټول علما هم پرې خبر دي او دغه ابي سرح نو بیا یې دې خاطره خطرناک شو د موږ د خواږه نبي نه چې یو خو د ده د پیغمبرۍ هغه وښوده چې دی پیغمبر نه دی بل یې د قرآن ماهیت وښوده چې هغه د الله د خوا نه دی دا پخپله دا لیکي او هغه برابروي او بل جبرائیل مبرائیل نشته دا ټولې خبرې د ده دي نو خیر دلته چې دا د اعدام کولو قصې شوې دغه نور خلک یې پیدا کړل اعدام یې کړل چې په ابي سرح یې راوغوښته پسې وګرځېدل هغه وتښته ورغی د عثمان کره د حضرت عثمان چې بیا دریم خلیفه شو د هغو کره پټ شو پناه یې واخیسته هغو ته ویل چې وروره دا د کاکا زوی خو لیونی شوی دی دا مې وژني نو هغو پټ کړ یو څه ورځې په کور کې وساتلو پس له هغو چې اوضاع یې څه ارامه شوله د اطلاس ونیوه د موږ خواږه پیغمبر ته یې وروستله او
هغې ورته وغوښته پناه او په اصطلاح چې دی وبېښي دا یې ورته وغوښتل. هغو چې دا خبر واورېده نو ډېر وخت یې سکوت وکړ، هېڅ خبره نه کوي، هېڅ څه نه وایي. په آخر کې ورته ځه درسره بویې ځه. هغو چې عبدالله د ځان سره کړ چې ووتل د کوټې نه نو خلکو ته مخ راوړوه چې هغه دی چې ولې مو مړ نه کړ. نو یو انصاري پخوا قسم اخیستی و چې زه دغه عبدالله وګورم ویې وینم چې سر یې قطع نه کړم که یې پرېږدم. نو خیر په دو وختو کې چې دا کار شوی دی نو هغه ته وایي نو دو خلک ته وي چې ولې مو مړ نه کړ هغه دا مرتد. هغه ورته چې خو موږ درته کتل چې ته موږ ته مزه اشاره وکړې. بیا ده ورته چې هغه د اشاره د ما نقص ته د پیغمبران نه کوي. نو په همدغو یې ځان خلاص کړلو. نو بیا هغه و چې په دو باره کې په 93 آیه د انعام په سوره کې بیا ویل چې او له هغو چا څخه به بل لوی ظالم څوک وي چې په الله پورې د درواغ و بهتان وتړي یا ووایي چې په ما وحی راغلی ده په دا سال کې چې په هغه کومه وحی نه وي نازله شوې، یا هغه څوک چې د الله د نازل کړي شي په مقابله کې ووایي چې زه به هم داسې شی نازل کړم. کاشکې ته ظالمان په هغه حالت کې ولیدلی شي چې د ځان کدن په سختیو کې غوټې وهونکي او په رښتې په لاس غوڅولو ورته ویونکي وي چې راوړئ وباسئ خپله ساه، نن به تاسو ته د هغو خبرو په مجازات کې رسوا کوونکی عذاب درکړل شي چې په الله پورې مو د ناحقه تور پورې کاوه او د هغو د آیتونو په مقابل کې مو له سرغړونې او لوی کولو څخه کار اخیست. دا نو د عبدالله ابن سرح دپاره داسې ګډ وډ آیت ویلی چې بیا په آخرت کې در سره ګورو. نو دغه عبدالله چې وباښه دا بیا د حضرت عمر په وخت کې ډېر ښه ماموریت و، دا بیا مسلمان شو. بیا د حضرت عثمان په وخت کې وایو څمر د مصر والی هم و. نو دلته وګوره چې څومره درواغ دي. وایي مرتد باید مړ شي. دا داسې مرتد و چې بل یا په تاریخ کې د مثال نه راځي، لیکن چې ښه پخه واسطه ولري په اسلام کې هغه هم بخښل کېږي، انسان هم بخښل کېږي بلکې لوی هغه مقامونو ته رسېږي. نو دغه عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح اسلام ویني، د اسلام د پیغمبر د قرآن او دغو د جبرائیل او د وحی ټول ماهیت یې ښکاره کړو او د دغو ځای معلومیږي چې څومره د تاریخ دانان وایي چې د موږ د څه رقم سیستم سره کار دی. نو نور ښه وخت درته غواړم، نور بیا په بله قصه کې.